زما د مسلم لیگ زاړه ملګرو تاسو ټولو ته زه خلاص په خیر راغلی وایم او زه د پاکستان پیپل پارټۍ دغه نه مستعفي شوم او د صوبایي ممبر صوبایي کونسل د عهدې نه د پیپل پارټۍ او زه باقاعده په پاکستان مسلم لیگ کې د امیر مقام خان په قیادت کې د هغوی سره به حیثیت د کارکون د شمولیت اعلان کوم او موږ سره ټول خاندان زموږ ټول وروڼه چې دي هغه به زموږ په مسلم لیگ کې شامل دي. زمونږ ټول د پارټۍ لیډرشپ چې کوم دلته موجود دی او نثار خان او دوست محمد خان صاحب او زما انتهایی قابل احترام صحافیان وروڼو، زه څنګه چې دوست محمد خان صاحب خبره وکړه او ما د خبرې نه مخکې یو ځل بیا دوی ته باقاعده دعوت او قبول کړو. زموږ سره نن باقاعده په پاکستان مسلم لیگ نون کې شمولیت اعلان وکړو. زه خپل طرف نه خپل د ټولې پارټۍ د طرف نه د پارټۍ د کارکنانو لیډرشپ د طرف نه د دوی شکریا ادا کوم او زه به دا یم چې دا د دوی خپل زوړ کور او زموږ دپاره څه نوي نه دي او د دوی خدمات او جذبه او هر چاته معلوم دي چې د دې ضلع لپاره او چې کوم دی کې سیاسي کوم پارټۍ سره پاتې د هغې په هغې کې خپله کنټریبیوشن خدمات چا نه پټ نه دي. نو موږ دوی ته له خلاصه ویلکم ویو، خوش آمدید ورته ویو، شکریه ادا کوو د دل نه د ټولې پارټۍ د طرف نه. امید لرو چې انشاءالله تعالی د دوی په شمولیت سره به موږ ته په دې ټول سوات کې او خصوصا په دې منګوره کې زموږ پارټۍ ته ډېر تقویت میلاو شي او ډېر تبدیلي او چینج او دوی کنټریبیوشن نور د هر چا خپل خپل یو صلاحیت دي. د دوی ډېر لوی سیاسي تجربه ده څو کالو زمانې نه او پکار ده چې هغه ټول زموږ یو کلیکټیو یو ټیم دی د پارټۍ او ټول یو ټیم ورک کار به کوي انشاءالله تعالی او د هر چا چې کوم صلاحیت دي نو هغه به خپل په ځای استعمالوي. زه دا هم یم چې الله دې موږ له هم توفیق او زموږ ټولو ملګرو له هم توفیق ورکړي چې دوی کومه فیصله کړې ده هغه د دوی د علاقې دپاره د ملګرو دپاره د دوی دپاره الله تعالی ښه ثابت کړي او موږ له هم توفیق راکړي چې کم اعتماد دوی په موږ وکړو زموږ سره راغله چې موږ په هغې کې فیل نه شو، په هغې کې کامیاب پاتې شو.